تیر ورځ د مټې دروشخیلي کلي په جالي ګودر کې د ضلعي ناظم محمد علي شاه خان، تحصیل بابوزی ناظم محمد اکرام خان او نائب ناظم عبدالجبار خان په مشرۍ کې د هغه ناظمانو په حق کې د یو خوندور پروګرام اهتمام وکړی شو کوم چې په تیر شوي انتخاباتو کې مستفي شوي وو. په دې موقع غونډې ته د کونسل موجوده او د تیر وخت ممبرانو ثناء الله خان فاروقي، محمد ارشاد خان، قجیر خان، پیروز شاه خان، عرفان چټان، ضیاء الله جانان، نسیم اختر، پیاز علي خان، محمد اقبال خان، ډاکټر رحم دل شاه، نیاز خان، آفرین خان لالا، محبوب علي خان او داسې نورو مشرانو خبرې اترې وکړې. په دې غونډه کې د سوات د هرې پارټۍ سره تعلق لرلو والا ممبرانو شرکت وکړو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د کونسل ممبرانو زیاته کړه چې زموږ اولنی نظر د ضلع سوات د ترقۍ او پرمختګ او د عوامو د خوشحالۍ دپاره دی او موږ به د تیر وخت په شان د ولس په خدمت او د علاقې په پرمختګ کې یو غونډی هم پرې نه دو. په دې موقع دوی د کونسل د ممبرانو د یو بل سره د ملګرتیا او ورورولۍ جاري ساتلو په متن کې د دوی شکریه ادا کړه. په دې موقع ثناء الله فاروقي د ټولې غونډې په مرسته دا قرارداد هم مخې ته کو چې د درال خړ د بجلیګر د بجلی نه به اول د سوات د بجلی ضرورتونه پوره کولی شي. د دې نه علاوه د ضلعي کونسل ټولو ممبرانو د سوات سپورټس و امور نوجوانان کمیټۍ چیرمن مقصود علي خان نه د لوبو د سامان په حقله او د اپوزیشن لیډر احمد خان نه د غیر موجودګۍ په حقله د خفګان اظهارونه وکړل او په دوی سوالونه پورته کړل. هم دغه شان دوی د ناظم اعلی نه د تیر وخت د پنډونو کوم چې لا تر اوسه هم نه دي میلاو شوي غوښتنه وکړه د پاره د دې چې د کارونو په حقله کومې وعدې موږ د ولس سره کړي دي چې هغه سرته ورسي. د غونډې په آخر کې د وفات شوي د کونسل ممبرانو او د کلثوم نواز په حق کې د بخښنې دعاګانې هم وغوښتې شوې. د ډېرو مرګونو نه به لرې ومي، پیژنګلو به هم نه وه، تپوسونه به یې کړي. نو د هغې زه تاسو ته معذرت کوم که چا ته تکلیف رسېدلی او ستاسو په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله شو. دې ځای له تاسو رونق ورکړه. تاسو زمونږ ډېر یو کور یو مونږ که په حال کې ناست یو که بهر یو نو زمونږ د کونسل د یو بل سره داسې تعلق دی چې په هغې کې د یو بل لغه مونږ بېعزتي نه یو برداشت کوو. یو بل ته که څه تکلیف رسي انفرادي طور په هغې کې به ټول مونږ د یو بل سره ولاړ یو. نور په حال کې د جمهوري هغه روایت چې کوم دي په هغې کې خبرې راځي، هر څه پکې کېږي، ګیلې پکې کېږي، واکاوټونه پکې کېږي. دا بنیادي منګه یو میسج به تاسو ته وړاندې درغلی، منګه اجلاس پکې هم یخولی و. نمونه منډه تړلی نو موږ به دغې ته دا چې کوم زموږ سره موجوده ناست ملګري د دې نه زیات ډبل کوشش به کوو چې تاسو په څه خبره کې مایوسه را نه شئ، ستاسو په زړه کې څه قسمه ګیله را نه شي. نن د ګلاله خان او د مشرانو په وینا باندې دا یو ښایسته ځای و، موږ پکې یو ښایسته د مینې پروګرام ارینج کوو. څنګه چې خان باچا خبره وکړه، ما ایډي صاحب ته ویلي چې کله زموږ ټور جوړېږي نو هغه ټور به هم ستاسو د ملګرو په اعزاز کې جوړېږي. د هغې نه بعد به ټور وي، د هغې نه مخکې به ټور نه وي. تاسو به د هغه ټور حصه او ستاسو په هغه اعزاز کې به دا ټول ملګري چې دی الله دې هغه مقرره کړي چې موږ په هغه ټور کې ټول شریک شو او لاړ شو، ښه یادونه د یو بل سره پرېږدو. خو زه ورسره دا هم وایم چې ډېر ملګري چې زما چې زه خو ستاسو په حیثیت د عمر کشر خو ستاسو په لاس باندې جوړ شوی مشر، زما نه به داسې ډېرې خطایانې شوي، زما نه به داسې ډېر کارونه شوي چې هغې باندې به زما ملګري زما نه پړه کې خپی، په خولې به یې اظهار کړی یا به یې نه کړی. نو زه نن په دې مبارکه ورځ، په دې ښایسته ورځ د مینې په ورځ د هغه ټولو ملګرو نه د دې ټول محفل په وړاندې د زړه د اخلاصه د زړه د کومې نه معافي غواړم. هغه ملګري چې هغه زما نه په څه شکل کې زما په ژبې، زما په الفاظو، زما په کردار سره هغو خفه شوي، نو د هغو نه په دې ښایسته ځای کې د دې مشرۍ په دې ځای کې د هغو نه زړه د اخلاصه معافي غواړم د ټولو ملګرو نه. او ورسره به دا کوشش کوم چې الله چې دا څونه زندګي زموږ پاتې ده. خان لالا خبره وکړه د اقتدار یا د نظامت، زه وایم زموږ د یو سکند د زندګۍ ګارنټي نشته. دا سوچونه به نه کوو چې موږ به یوه ورځ بعد ځو که موږ به یو کال بعد ځو. موږ له الله چې دا کومه مقرره کړې وه په دې موقع باندې به لاک لاک شکر ادا کوو او په دې به خوشحالېږو چې نن د اتروړ نه واله او د لنډاکي پورې او د شانګلې د غره پورې او د کړاکړه پورې چې چېرته زموږ د عزت ځای راځي، زموږ خبره راځي، زموږ د انکو پښتو مسله راځي، نو هلته به زموږ د غیرت یو ورور چې هغه خلکو په خپل لاس باندې منتخب کړلی، دا زموږ دپاره ډېر یو لوی اعزاز دی چې هلته به زموږ یو
کور به زمونږ یو دوست په هلته وي او موږ به پرې ډاډ یو چې خدای نه کړه زمونږ څه داسې د انکو پښتو مسله راځي نو زمونږ یو مدعي زمونږ یو ورور به په هغه کلي کې موږ ته حاضر وي دا زمونږ د ټولو دپاره د اعزاز خبره ده